کربلا نه وروسته امام سجاد علیه السلام عزاداري کړې دی، امام باقر علیه السلام عزاداري کړې دی، امام صادق علیه السلام عزاداري کړې دی، امام کاظم، امام رضا تا زمانه امام پورې څنګه د اوسه عزاداري کوي، اوسه عزادار دی. پس هغوی ټوله راته ښیلي دي چې کربلا کې څه شي و، هیڅ پوشیدان نه دي، واقعا هیڅ پټ نه دي. پس ځانه ته راپه نیوانې مه خبره ونه کړو، بیا به مختور یو ورپسې څه تا خو خپل زړه خوشحالۍ دپاره دغه اقدام کولو. واقعا انسان به ګوردې فکر وکړي، سوچ وکړي چې وم شپې واقعا کربلا کې واده شوی و یا نه، تحقیق وکړي انسان. یہ سوچ والا مرحلہ دی، واقعا فکر والا مرحلہ دی. خود مجتہدان دی، عرفا دی، غوٹ غوٹ شخصیات دی، هغوی خود یای څه بی بی کبرا واده حسن مصنع سره شوی دی. حسن مصنع د شهزاده قاسم ورور دی، کربلا کې موجود و. حسن مصنع زخمی شو، بهوشه شو، څه بیا چوک باندې راغلل، ځان سره یې بوتلو خپلې قبیلې والا، ورسته بیا زندګي کړې دی ورسته. بس بګور دې خبرې حوالې سره تحقیق وکړو، بغیر د تحقیق نه داسې نه چې چا ورته وویل کوم طرف ته یې روان کړو اوس یې روان شو. نه، خدای ما ته عقل راکړی دی، خدای ما ته شعور راکړی دی. تحقیق نه بغیر یو نیم اقدام ونه کوم، هغه بیا داسې اقدام چې واده والا خوشحالۍ او طرف ته د څه خبره، یې واده خوشحالۍ او طرف ته د څه خبره چې د دښنه سازش خو نه وي چې د موت او غم خوشحالۍ کې بدل کړي. دښنه سازش خو نه وي. واقعا واورو داسې نکریزو پورې داسې مثلا پروګرام کېږي، نکریزو پورې خدای بنده چېرته روان یو، چېرته روان یو. عزادارۍ نه دغه وښو نه دښنه ته ډېره خطره دی. هغه یې چې څه ترې کوي خو چې دا وښې اوسه لرې کړو، په خوشحالۍ خو یې روږدي کړو. بس پکار دی دغو خبرو ته ابن شبیب داسې یایي ایمو که مو سره غواړي څه مو سره یوه ځای کې پاتې شي نو فحزن لحزننا، ایمو غم کې غمجان شه، خوشحالۍ اظهار مه. واقعا وم شپه د مو ته خوشحالۍ اظهار وي که نه ده وي، خوشحالۍ اظهار ده وي. څنګه به زه زهرای مرضیه ته جواب ورکوم، ته ویلې خوشحال وې وم شپې باندې، چا درته ویلي اوس داسې شوي دي، تا تحقیق ویلې نه کولو، ته ویلې په پټو سترګو یې ویلې هرې باندې روان وي. آیا د عزادارۍ د صرف ته کوي یا مو یا کړي دی؟ څه جواب ورکوو؟ صرف زه خو عزادار نه یم، سجاد مولا 40 کاله عزاداري کړې دی، 40 کاله مسلسل عزاداري. داسې به جوړېدو څه یو وخت یا ژړا نه وښو نه سترګې خالي نه وي. خو هغه مو ته چېرته داسې نه دي ویلي څه نوره یې ویلي دي. مثلا چېرته وړوکی بچی ولې دی مخې به واړولو مو اصغاره وروره، چېرته جوان یې ولې دی مخې واړولو مو اکبره وروره، چېرته جوان یې ولې دی مخې به واړولو مو عباس ستره. ټولو نه مې اخیستې دي، خو داسې چېرته څودګانه یې ولیدو داسې ښې نه دي ویلي څه ما قاسمه تره زویه، چېرته یا نه دي ویلي. پس پکار دی ځانه ته راپه نه یو نیم اقدام ونه کوم، وګرنه بی بي سې به بیا مختوری وم، تحقیق وکړم. خدای عقل راکړی دی دپاره دی چې زه تحقیق وکړم. خفګان خبره نه دی، پکار دی چې ما ته رسم و رواج ونه جوړ نه کړو، ما ته عبادت عنوان سره یې منو که شوی وی نو بیا پکار دی چې منو کړی، خو که نه دی شوی نو ویلې منو کوو. یوه طرف ته شهزاده قاسم عمر سره و 14 کاله، 14 کاله، و بل طرف ته جنگ سوره سخت و شهید مرتضی مطهری بزرگوار یی چې حسین ته مکمل المنځه فرصت نه و، 2 رکعته نماز خوف یې کړی دی، خوف المنځ یې کړی دی. هغه یا 2 کسان ورباندې شهیدان شوي دي، سعید و یو بل شخصیت. نو بیا ته څنګه عجیبه غوندې کې رسم یې کړی دی کربلا کې، څنګه عجیبه غوندې. پس ځانه ته راپه نیوانې مه خبره امام پسې ونه تړو، بیا به جواب رانه غواړي.